السلام علیکم په خیر اغلی د IT هب د C++ پښتو کورس اتلسمې ویډیو ته لیکچر نمبر 18 ته په نن لیکچر کې موږ د اپریټر پر پریسیډنس اینڈ اسوسیټیویټي باندې ډسکشن کوو او پریکټیکل به هغه موږ امپلیمنٹ کوو. په پریویس لیکچر کې ما تاسو ته ټایپ کاسټینګ باندې ډسکشن کړی او په هغه باندې ما تاسو پریکټیکل پوي کړی و چې ټایپ کاسټینګ موږ سره څه شی دی او په دې سره موږ د ریل لایف کوم یو پرابلم سولو کولی شو. نو پریویس لیکچر که چا نوی اټینډ کړی چې هغه نوی واچ کړی لاړ شي پریویس لیکچر نمبر 17 خامخا وګورئ چې ډیر زیات امپورټنت لیکچر دی. نو راځو د نن ویډیو نوټس طرف ته. اول خو به زه دلته یو فایل انټر کړم، دلته به زه ولیکم چې lecture_18.cpp او دلته به زه ولیکم #include iostream using namespace std enter main small brackets and curly brackets return 0. اوس راځو د نوټس طرف ته. نو زموږ نن ټاپک دی اپریټر پریسیډنس اینڈ اسوسیټیویټي ان C++. نو په نوټس کې ما تاسو لیکلي when an expression contains multiple operators. کله چې په یو ایکسپریشن کې ملټیپل اپریټرز راشي، په ایکسپریشن باندې ما تاسو پوي کړی وای، لیکن زه به تاسو دوباره دلته پوي کما. دلته به زه راشم یو ویریبل به واخلم int او دې ته به زه نیم ورکم a او په دې کې به زه سٹور کما 2 multiply by 2 plus 2. صحیح شو، دا هم پکې سٹور کو. دا یو ایکسپریشن دی موږ سره، ځکه چې دې کې موږ سره ملټیپل اپریټرز راغلي، پلس ځانته یو اپریټر دی او ملټیپلیکیشن والا چې کوم دا ساين دی سٹار دا ځانته یو اپریټر دی. نو از ا هول دا یو ایکسپریشن دی. اوس دلته مسله دا راځي که چېرته موږ اول ملټیپلیکیشن وکړو 2 multiply 2 plus 2 مطلب 2 2s are 4 plus 2 موږ سره راځي 6. دلته به زه تاسو ته ولیکم د دې انسر موږ سره راځي 6. لیکن که چېرته موږ اول دا 8 کو 2 plus 2 بیا 2 سره ملټیپلای کو نو موږ سره انسر راځي 8. ولې چې 2 plus 2 4 multiply by 2 موږ سره راځي 8. اوس موږ سره 6 انسر صحیح دی که موږ سره 2 انسر صحیح دی، دا تاسو ماته وی. نو دې ته اپریټر پریسیډنس اینڈ اسوسیټیویټي چې اول به موږ سره کوم یو اپریټر پرفارم کیږي دا غي موږ سره انسر راځي. نو دغه پرابلم بنن موږ په دې لیکچر کې ډیسکس کوو. دلته ما تاسو په نوټس کې لیکلي چې when an expression contains multiple operators دا موږ سره یو ایکسپریشن دی 2 multiply by 2 plus 2 دا موږ سره یو ایکسپریشن شو. نو چې کله دا موږ سره ملټیپل اپریټرز ولري پلس او ملټیپلیکیشن دلته موږ سره راغلی دی نو دا موږ سره ملټیپل اپریټر شو. C++ needs to decide which operation to perform first. نو C++ بیا دې ته ضرورت لري چې کوم یو اپریشن اول پرفارم شي، کوم یو اپریشن اول سولف شي. This is controlled by 2 rules. دا په 2 رولز باندې کنټرول کیږي. مطلب 2 رول دا ډیسایډ کوي چې کوم یو اپریټر به اول پرفارم کیږي، کوم یو اپریشن. مطلب 2 multiply 2 دا به موږ سره اول پرفارم کیږي که موږ سره به 2 plus 2 موږ سره اول پرفارم کیږي. دا 2 رول اپلای کیږي په دې باندې. نو اول موږ سره دی اپریټر پریسیډنس. کله چې یو اپریشن پرفارم کیږي دا ډیسایډ کوي چې کوم یو اپریشن به موږ سره اول پرفارم کیږي. مطلب 2 multiply by 2 دا به اول پرفارم کیږي که 2 plus 2 دا به اول موږ سره پرفارم کیږي. ځکه دلته خو لانجه جوړه ده، یو انسر موږ سره 6 راځي او بل انسر موږ سره 8 راځي. اوس به موږ دا سول کوو په 2 رول باندې چې یو دی اپریټر پریسیډنس او بل دی اپریټر اسوسیټیویټي. نو اپریټر پریسیډنس ته دا ډیفاین کوي، تاسو ته دا شو کوي چې which operator has higher priority، چې کوم یو اپریټر های پریورټي لري، چې مطلب اول کوم پکار دی چې پرفارم شي کوم یو اپریشن. دا به تاسو ته اپریټر پریسیډنس ښیي. او دویم نمبر کې به اپلای شي اپریټر اسوسیټیویټي. کله چې اپریټر پریسیډنس کار پرېږدي مطلب دغه رول به اپلای شي او څه نتیجه ورنکړي نو بیا اپریټر اسوسیټیویټي ور باندې اپلای کېږي، تا ته خامخا نتیجه درکوي. او دا تاسو ته څه ډیفاین کوي؟ دا تاسو ته ډیفاین کوي چې ډیفاین which side، چې کوم یو سایډ مطلب لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت، کوم یو اپریټر آر evaluated when they have the same precedence. اوس 2 اپریټر موږ سره د سیم پریسیډنس راغله، مطلب ډیویژن او ملټیپلیکیشن موږ سره سیم پریسیډنس لري. تاسو ته اوس مخې ته راشي د ملټیپلیکیشن او د ډیویژن موږ سره پریسیډنس سیم دی، مطلب پریورټي د هغوی دواړو سیم ده. نو کله چې په یو ایکسپریشن کې موږ سره ملټیپلیکیشن او ډیویژن دواړه راغلي نو بیا به کوم یو پرفارم کیږي اول. نو پریسیډنس خو بیا دلته کار نه ورکوي ځکه چې د هغوی دواړه پریسیډنس سیم دی. دلته بیا کار راځي د اسوسیټیویټي، هغه به ډیسایډ کړي چې کوم یو، هغه به لیفت ټو رائټ مطلب اول موږ سره ملټیپلیکیشن راغلی دی که اول موږ سره ډیویژن راغلی، دا ډیسیژن به اخلي اسوسیټیویټي.
نو راځو پریکټیکل کار به سٹارټ کو. نو دلته ما تاسو ته د ځینو اپریټرز پریسیډنس او ټیبل راوړی دی چې اول نمبر کې موږ سره پریورټي د کوم یو اپریټر زیاته وي, دویم نمبر کې موږ سره د کوم یو زیاته وي, په دریم نمبر کې که چېرته په یو ایکسپریشن کې موږ سره بریکټس راغلي وي, سمال بریکټس, نو د ټولو نه اول هغه موږ سره پرفارم کیږي. ښه په هغې کې چې کوم یو اپریشن وي هغه موږ سره پرفارم کیږي, پرنتسس چې تاسو سره شرط راغلی په کوم یو ایکسپریشن کې. دویم نمبر کې موږ سره انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ. فار ایگزامپل په یو ایکسپریشن کې موږ سره پرنتسس هم دي او انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ هم راغلي. نو اول به موږ سره پرنتسس کې چې دننه کوم یو ایکسپریشن لیکل شوی وي, کوم یو اپریشن لیکل شوی هغه به موږ سره پرفارم کیږي, بیا به موږ سره انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ پرفارم کیږي. بیا هغې نه پس موږ سره راځي ملټیپلیکیشن, ډیویژن اینڈ ماډولس. د دې نمبر موږ سره راځي. ښه دا د پریورټي خبره ده تاسو کوم, مطلب د پریسیډنس. دا اوس موږ پریکټیکل ټچ کوو. په دریم نمبر کې موږ سره پلس اینڈ ماینس راځي. لکه دلته تاسو ما پوه کړئ چې اوس لانجه ده چې اول به موږ سره ایډیشن کیږي, که موږ سره به اول ملټیپلیکیشن کیږي. نو دا لانجه موږ سره دلته په دې ټیبل سره ختمه شوه. ولې چې دلته ما تاسو ته د اپریټر پریورټیز لیکلي دي, مطلب په اول نمبر کې موږ سره پرنتسس دی. آیا په دې ایکسپریشن کې موږ سره پرنتسس شته؟ نو چې نه نو بیا موږ نیکسټ موف کیږو. دویم نمبر کې موږ سره انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ دی. آیا انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ شته؟ نو موف دریم نمبر ته. په دریم نمبر کې موږ سره ملټیپلیکیشن دی. هو ملټیپلیکیشن شته. نو اول به موږ سره ملټیپلیکیشن اپلای شي. 2 ملټیپلای بای 2 اپلای شو, صحیح شو. بل موږ سره ملټیپلیکیشن یا ډیویژن وغیره شته؟ نشته. نو موف موږ به موف کیږو نیکسټ ته. ډیویژن ماډولس نو اوس موږ سره په څلورم نمبر کې پلس اینڈ ماینس راځي. آیا په دې کې موږ سره پلس شته؟ هو شته. دا موږ سره پلس دی. نو بیا موږ سره ایډیشن پرفارم شي. نو اوس موږ سره کوم یو آنسر صحیح شو؟ موږ سره 6 نمبر والا آنسر صحیح شو. دا به زه تاسو ته کمنټ آوټ کم, بلکې دې ځینې بسکوټ لرې کم, ولې چې دا موږ سره رونګ دی. ښه دا به زه دې ځینه لرې کم. نو او دا به تاسو ته زه یو ځل رن هم کم چې تاسو ته زه دا وښیم چې موږ سره 6 آنسر راځي او که نه راځي. دلته به زه ولیکم سی آوټ, او دلته به ولیکم چې د ویلیو اف اے, او دلته به زه اے ورته ورکم چې په اے کې موږ سره کوم ویلیو سټور شوي هغه ته ماته پرنټ آوټ کړه. دا به زه سیو کم کنټرول اس, او دې ځینه به زه دا رن کم, ګورو چې موږ سره څه شی پرنټ آوټ کېږي. موږ سره به پرنټ آوټ شي, سوري دا ما سره ایرر ترو کوي. نو دلته ما سره ایرر ځکه ترو کېږي چې ما نیم سپیسز لیکلی, دا به زه نیم سپیس کم او ریټرن 0, دلته به 0 ولیکم او سیمی کالن, صحیح شو. او دا به زه اوس دوباره سیو کم, او دې ځینه به زه دا رن کم. تاسو کتلی شئ چې ما سره پرنټ آوټ شي. نو سرپرایز ما سره پرنټ آوټ شي چې د ویلیو اف اے 6. موږ سره د اے ویلیو څومره راغله؟ 6, which is right. نو آی هوپ چې تاسو په دې باندې پوه شوي. اوس راځو اسوسیټیویټي طرف ته. که چېرته موږ سره په یو ایکسپریشن کې ډیویژن هم راغلی وي, ملټیپلیکیشن هم راغلی وي, اوس به دلته موږ کنفیوز کیږو چې اول به موږ ډیویژن کوو که به موږ ملټیپلیکیشن کوو. نو دغه مسله به موږ ته حل کوي اسوسیټیویټي. لکه څنګه که زه چېرته دلته راشم او پرنتسس دلته ولګوم, مطلب 2 + 2 ته زه پرنتسس ولګوم, نو دلته تاسو پریډکشن ولګوئ چې اوس به موږ سره څه آنسر راځي. آیا اول به ملټیپلیکیشن کیږي که اول به موږ سره ایډیشن کیږي؟ نو دلته ما تاسو ته په ټیبل کې شو کړي دي چې اول به موږ سره د چا پریورټي زیاته ده؟ د پرنتسس موږ سره پریورټي زیاته ده. نو پرنتسس کې موږ سره 2 + 2 دی, نو اول به موږ سره 2 + 2 کیږي. اوس ملټیپلیکیشن نه خبره تیره شوې ده, ولې چې ملټیپلیکیشن والا پریورټي موږ سره بعد کې راځي. اول نمبر کې پرنتسس دي. نو 2 + 2 4 ملټیپلای بای 2 به موږ سره آنسر 8 راځي. دا به تاسو اوس پریکټیکل وګورئ. زه به دا دوباره رن کم. دلته تاسو کتلی شئ چې 8 موږ سره پرنټ آوټ شو چې د ویلیو اف اے از 8, صحیح شو. ګوره اول موږ سره پرنتسس راغله. نو تاسو که چېرته اوس دا یې چې دلته د بورډمس رول اپلای کیږي, مطلب اول بریکټس, بیا موږ سره ډیویژن, ملټیپلیکیشن, ایډیشن اینڈ سبټریکشن, هغه دلته فیل کیږي. ولې فیل کیږي به زه تاسو ته پریکټیکل وښیم. فار ایگزامپل زه به دلته یو ویریبل واخلم INT, او بي نوم به زه ورکم, او په دې کې به زه سټور کړم 10 - 5 and +2, صحیح شو. دا ما تاسو ته یو ایکسپریشن ولیکه. نو دلته که زه دا سولو کوم د بورډمس رول سره, نو اول موږ سره ایډیشن راځي. ولې چې بورډمس, دلته به زه تاسو ولیکم BORDMAS, بورډمس راځي که نه. اول تاسو سره بریکټس, بیا ډیویژن, مطلب بریکټس آف, بیا ډیویژن, ملټیپلیکیشن, ایډیشن اینڈ سبټریکشن. دلته که تاسو وګورئ اول موږ سره ایډیشن کیږي. نو 5 + 2 څه آنسر راځي؟ 5 + 2 7, صحیح شو. 7. نو 10 - 7 تاسو سره آنسر راځي 3. دلته به زه تاسو ته ولیکم که بورډمس رول زه چېرته اپلای کم, نو دې نه موږ سره آنسر راځي 5 + 2 موږ سره آنسر راځي 7.
نو 10 - 7 تا سره 3 پاتې کیږي نو 3 موږ سره انسر راغی. اوس به زه تاسو ته دا رن کم ګورو چې موږ سره څه شی پرنټ آوټ کیږي. دا به زه کمنټ آوټ کم او دلته به زه راشم ما څه به وکړم دا بورډ میچ چې کوم دی دا به زه کمنټ آوټ کم چې موږ سره ایرر ترونه کي او دا به زه پرنټ آوټ کم سی آوټ سوري دا به زه په سمال لیټرز کې ولیکم سی آوټ. دلته به ولیکم چې the value of b is b یو انډل به هم اخلم and line او I think چې دلته ما سیمی کولن واچاو دا به زه ریموف کم. یو ځل به زه داسې وکم او رن به کم ګورو چې موږ سره څه شی پرنټ آوټ کیږي. بورډ مسرول خو موږ ته چې 3 انسر دی لیکن دلته ما سره پرنټ آوټ شو 7. اوس بورډ مسرول دلته فیل شو. ما تاسو دا شو کاو چې بورډ مسرول چې کوم دی هغه دلته فیل کیږي. ولې چې بورډ مسرول موږ ته چې اول ایډیشن راځي بیا سبټریکشن اول به ته ایډ کوي بیا به ته سبټریکټ کوي. که دلته تاسو وګورئ 5 + 2 ما وکړو د انسر راغی 7. 10 - 7 موږ سره راځي 3 which is right according to board مسرول. لیکن موږ سره انسر راغی 7. اوس یا بورډ مسرول غلط دی او یا خو سی پلس پلس کمپایلر غلط شوی دی. نو دلته موږ سره راځي اسوسیټیویټي دغه لانجه موږ ته اسوسیټیویټي ختموي. دلته ګورئ موږ سره راغلی دی پلس ان سبټریکشن دواړو والا پریسیډنس چې کوم دی پریورټي یو رقم ده پریسیډنټ چې کوم دی هغه سیم دی لیکن بیا اسوسیټیویټي دا لانجه موږ د ختموي. اسوسیټیویټي موږ ته چې لیفټ ټو رایټ به ځي اول به د ګس طرف چې څه شی راغلی هغه به سولف کیږي بیا به رایټ طرف ته ځي. صحیح شو. نو دلته که تاسو وګورئ چپ طرف ته اول موږ سره راغلی دی ماینس مطلب سبټریکشن منفي. نو اول به موږ سره سبټریکشن پرفارم کیږي. 10 - 5 تا سره انسر راځي 5 لسونه چې 15 وباسي 15 پاتې کیږي او پلس 2 سره ته 8 کا تا سره انسر راځي 7 ځکه موږ سره 7 پرنټ آوټ شو. نو دا اسوسیټیویټي موږ سره لانجه د دې ختم کړه. پریسیډنس چې په کوم ځای کې موږ سره سیم راشي مطلب په یو ایکسپریشن کې تا سره ملټیپلیکیشن اینڈ ډیویژن راشي بیا هو تاسو لانجه پیدا شو چې اول به ملټیپلیکیشن کیږي که اول به ایډیشن کیږي دا لانجه په تاسو ختمي اسوسیټیویټي دغه نو دغه اسوسیټیویټي به تاسو دغه لانجه ختمي دا ګوري دا موشي زه ته نګر شاپیره تا عمره نو دغه اسوسیټیویټي به تاسو ډیسایډ کوي چې اول به ایډیشن کیږي سوري اول به ملټیپلیکیشن کیږي که اول به ډیویژن کیږي لکه څنګه چې موږ ته مسله دلته ختم کړه اول موږ ته سبټریکشن وکړو بیا موږ ته ایډیشن وکړو ولې چې د اسوسیټیویټي رولز دا دي اسوسیټیویټي که چېرته ورباندې اپلای شي هغه د لیفټ ټو رایټ پلس دپاره او ملټیپلیکیشن او ډیویژن دپاره هم لیفټ ټو رایټ لیکن انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ کې اسوسیټیویټي بیا چینج د هغه رایټ ټو لیفټ ته اول به د ښي طرف والا کېږي بیا به د چپ طرف والا کېږي صحیح شو د اسوسیټیویټي والا ډیفینیشن ما تاسو ته لیکلی چې if two operator have the same precedence کله چې operators same precedence ولري دوه operator ښه لکه پلس او ماینس addition and subtraction the associativity tells us which direction بیا موږ ته associativity دا یې چې کوم ډایرکشن مطلب left to right یا right to left مطلب اول به ښي طرف نه سټارټ کېږي که اول به د ګس طرف نه the expression will be evaluated اول به کوم طرف کېږي اول به ښي طرف نه سټارټ موږ اخلو که اول به ګس طرف نه نو په ایډیشن اینډ سبټریکشن کې به اول موږ سره لیفټ ټو رایټ سټارټ کېږي مطلب اول به د ګس طرف والا کېږي بیا به ښي طرف ته ځو نو اول موږ سره 10 - 5 وشو دین انسر موږ سره 5 راغی پلس 2 7 which is right answer صحیح شو دلته ما سره پرنټ آوټ شو اوس موف کېږو نیکسټ ټاپک ته یو وړوکی غوندې ټاپک دی کانسټنټس ان سی پلس پلس کانسټنټ موږ سره څه شی دی اول به زه تاسو پریکټیکل پوه کړم بیا به زه تاسو دا نوټس ډسکس کړم دلته به زه راشم او دا به هم کمنټ آوټ کړم دلته به زه یو ویریبل واخلم INTA صحیح شو دا ویریبل به واخلم بلکې نم به واخلم او په دې کې به زه سټور کړم 20 صحیح شو 20 هم پکې سټور کړه او دا به زه پرنټ آوټ کړم زه به ورته ولیکم چې د ویلیو of num او دلته به زه سټور کم او دلته به زه شو کما نم کې چې کوم ویلیو موږ سره سټور وي او ما سره پرنټ آوټ شي اینډ لاین به هم واخلم دا به زه سیو کم کنټرول اس اوس به زه دا رن کما کنټرول الټ ان به زه پریس کم دا ما سره رن شي نو ما سره پرنټ آوټ شي چې د ویلیو of num is 20 ما سره پرنټ آوټ شو which is right دلته که زه سو کما دلته زه راشم او نم والا ویلیو زه اپډیټ کم دلته به زه سټور کم 40 دلته خو موږ سره په نم کې سټور شوی 20 دی او دلته زه راغله ما سم وکړه او بیا دلته ما د نم والا ویلیو اپډیټ کړه چینج مه کړه 40 ته او دې ځنه به زه دا کاپي کم کنټرول سی
او دلته به زرا شمه کنټرول وی دا به سیو کم کنټرول اس اوس به دوباره زرن کم نو اول به موږ سره پرنټ اوټ شي 20 بیا موږ سره پرنټ اوټ شو چې د ویلیو اف نم از 40 20 نه چینج شو 40 ته دا ولې چې دلته ما اپډیټ کړه نم ویلیو مور کې سٹور کړه 40 نم والا ویریبل مروسته ګوري یو بل ویریبل منه د خسه ما غ جوړ ویریبل دی او ویلیو هم پکې نوې سٹور کړه 40 موږ سره چینج شو که زه چرته غواړم چې دا موږ سره چینج نشي زه به یو کار وکم دی آینټی نه مخکې به زه CONST چې زه ولیکم مطلب کانسټنټ هغه ویلیو ته چې هغه انچینجبل وي چې هغې کې چینجینګ مونږ نشو کولی دا که زه چېرته سیو کم کنټرول اس اوس زه رن کوم نو ما سره به ایرر ترو کوي دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره ایرر ترو شو ولې چې اسایمنټ اف ریډ اونلی ویریبل نم مطلب نم تا سره ریډ اونلی ویریبل دی هغه ته صرف ریډ کولی شي چینج کولی نه شي او دلته ما کوشش کړی دی چې زه هغه چینج کم نو ځکه ما سره ایرر ترو که زه چېرته دغه نم 40 چې کومه پکې نوې ویلیو پکې سټور کړې دا زه چېرته کمنټ آوټ کم اوس به ما سره ایرر نه ترو کوي اوس که زه دا چېرته رن کم نو سرپرایز ما سره به ایرر نه ترو کوي او ما سره به رن شي چې د ویلیو اف سوري زه به دا یو ځل دې ځای نه لرې کم او دوباره به زه دې ځای نه دا سیو کم دې ځای نه به زه دا رن کم نو سرپرایز ما سره پرنټ آوټ شي چې د ویلیو اف نم از 20 and 20 دوه ځلې راغی یو دې لپاره ما سره پرنټ آوټ شو دې سټیټمنټ لپاره او بل دې سټیټمنټ لپاره نو اوس که زه چېرته وغواړم چې دا زه څه کمه اپډیټ یې کم نوې ویلیو پکې سټور کوم نو زه دا نشم کولی صحیح شو دا زه نشم کولی ګورئ دلته ما سره ایرر ترو کېږي چې دا موږ سره ریډ اونلی ویریبل دی نو دلته ما تاسو ته په نوټس کې لیکلی چې ا کانسټنټ از ا ویریبل whose value cannot be changed کانسټنټ ویریبل هغه ویریبل وي چې هغې والا ویلیو تا سره نه چینج کېږي هغه ته نشي چینج کولی after it is assigned کله چې ویلیو تور کې سټور کړي هغه ویلیو ته بیا نشي چینج کولی هغه ځکه کانسټنټ شو ځکه چې هغه کانسټنټ شو هغه بیا ته چینج کولی نشي once declare with constant کله چې یو ویریبل ته ډیکلیئر کې د کانسټنټ سره لکه CONST ما سره ولیکه نو هغه موږ سره کانسټنټ شو د ویریبل becomes read only نو هغه تا سره ریډ اونلی شي هغه به ته صرف ریډ کولی شي چینج کولی نه شي او دا سیناریو موږ سره راځي په ریل لایف کې فار ایگزامپل موږ اخلو پای که زه چېرته وغواړم چې میتھمیټیکل پروګرام ولیکم چې هغه موږ سره میتھمیټیکل کیلکولیشن کوي او په هغې کې موږ سره پای راغلی وي نو پای والا چې کوم ویلیو ده په میتھمیټکس کې هغه کانسټنټ ده بس یو ویلیو ده فکس ویلیو ده فار ایگزامپل زه بلته واخلم فلوټ او دې ته به زه نوم ورکړم پای او په دې کې به زه سټور کړم 3.14 دا موږ سره د پای ویلیو ده چې دا چینج کېږي نه یو فکس ویلیو ده کانسټنټ دی ښه نو که زه وغواړم چې دا پروګرام کې په غلطي سره مانه چینج نشي اپډیټ نشي نو زه به سمپل د فلوټ نه مخکې کانسټنټ مطلب CONST به زه ولیکم کانسټنټ مطلب او دا به زه سیو کم نو تھرو آوټ د پروګرام به دا موږ سره نه چینج کېږي نو که زه چېرته په غلطي سره هم دا وغواړم چې هغه چینج کم او ما سره نه چینج کېږي ولې چې دا ما کانسټنټ کړه اوس به دا موږ سره نه چینج کېږي زه به راشم دې سټیټمنټ ته الټ او شفټ بټن به زه پریس کم او ډاون ایرو چې کوم بټن دا به زه پریس کم نو ما سره به دا کاپي شي اټومیټیکلی دلته به راشي دلته به زه ولیکم پای او نم په ځای به هم ولیکم چې د ویلیو اف پای د پای والے ویلیو به موږ سره دلته شو شي دا به زه سیو کم کنټرول اس او دا پروګرام به زه یو ځل رن کم دلته تاسو کتلی شئ ما سره پرنټ آوټ شو چې د ویلیو اف نم 2020 and the value of pi is 3.14 اوس که زه وغواړم چې پای والا ویلیو چینج کم هغه زه نشم چینج کولی دلته به زه ورته ولیکم چې پای از ایکول ټو 3.15 ته فار ایگزامپل ما ورته ولیکه زه به دا پروګرام یو ځل سیو کم او اوس که زه وغواړم چې رن کم نو ما سره به ایرر ترو کېږي چې اسایمنټ اف ریډ اونلی ویریبل پای چې پای تا سره ریډ اونلی ویریبل دی نو دا موږ سره یو وړوکی غوندې ټاپک کانسټنټ چې ما غوښتل تاسو ور باندې پوه کوم نو دا و زموږ نننی لیکچر چې دې کې ما تاسو په اپریټر پریسیډنس and associativity باندې ما تاسو پوه کړئ ډېر ډیټیل سره پریکټیکل هم تاسو ته ما کار وکړ او تاسو مور باندې پوه کړئ او په او سره ما تاسو په کانسټنټ باندې هم پوه کړئ نو آی هوپ چې تاسو ور باندې پوه شوي لیکن بیا هم که چېرته تاسو څه پرابلم وي تاسو موږ ته ډاډه کمنټ کولی شئ نو دا و زموږ نننی ویډیو میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې تر بلې ویډیو پورې د الله په امان